نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يسدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. سورة الأنفال يوكم ديرشتم نمبر آياتي. يا أيها الذين آمنوا اے مومنانو ان تتقوا الله کچرتاسو یریگی دا اللہ پاک نے یجعل لکم نو بگرزی اللہ پاک ستاسو دا پارا فرقانا امتیازی حیثیت یا جدا والی دا نور خلق نبتاسو جدا کی پنے کو اعمال دا وجنا ویکفر عنکم سیئاتکم او لربکی اللہ پاک ستاسو نستاسو گناہنا ویغفر لکم او بخنبو کی اللہ پاک تاسو تا کدا اللہ نا اویری گئی نو دا نور مجرمان نبتاسو لری کی. واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ جل شانو خاوندل فضل دی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او یاد کے پیغمبر علیہ السلام چی مکر کو تدبیر کو استا خلاف با کسانو چغی کافرانو لیثبتوک چی دوی دا تاقید کی او یقتلوک یا قتل کی تا
او یخرجوک یا دی تا د خپل وطن نو باسی ويمکرون ويمکر الله او دی تدبیر کو ستا خلاف بد تدبیر کو ويمکر الله او تدبیرک الله پاک ستا د حفاظت او د بچ کیدو کافرانو ستا خلاف نور تدبیرونه او الله رب العالمین ستا د حفاظت تدبیر کو والله خیر الماکرین او الله رب العالمین بهترین تدبیر کوونکی دی واذا تتلى عليهم آیاتنا او هر کله چولستی شي په دې کافرانو زمون آیاتنا قالوا واذا کافران قد سمعنا من غوري دستا خبره ستا پیغام من غوري لو نشاو کچره من غوختي وي کچره من اوغواړو لقلنا مثل هذا نو من بم داسې وایو یعنی څنګه چې قران کریم تلاوت تکې دا قران به موږ نعوذ بالله تزان جوړ کو ان هذا نه دا قران الا اساطير الاولين مگر قصه د پخوانو خلقو دي واذ قالوا اللهم او یاد کا وخت دی اوې اللهم ای خدایا ان كان هذا هو الحق کچری دا اسلام او دا پیغمبر دا حق وي من عندك استاد طرفنا فامطر علينا حجاره من السماء پس راو روا په موږ باندې کانی د اسمان نه کانو باران نه باندې وکا او اتناب عذاب الیم یا را ول موږ ته دردناک عذاب وما كان الله ليعذبهم او ند الله پاک چې عذاب ورکړي دي کافرانو ته وانت فيهم وحال دار چې پدوی کې ته موجودي وما كان الله او ند الله پاک معذبهم عذاب ورکونکي دوی ته وهم یستغفرون او حال دار چې دوی بخنه غواړي نو د عذاب نه بچ کېدو دو صورتونه یو ستا وجود او دیم د دې مغفرت کستا وجود وي په دې عذاب ناراضي او کدي بخنه غواړي ناراضي وما لهم الا يعذبهم الله او سوج دوی د پاره چې عذاب نه ورکوي دوی تعالی پاک وهم يسدون عن المسجد الحرام او حال دار چې دی خلق منکی د مسجد حرم یعنی د بیت الله نه وما كانوا اولیاء او ندی دوی دوستان د الله پاک یا وما كانوا ندی دوی اولیاء دوستان او متولیان ندی یعنی د مسجد حرم د خدمت په مستحقین دوی ندی او بیا هم دي خلق د دې جماعت نه منکی ان اولیاء ندی مستحقین او اولیاء متولیان د دې مسجد حرم الا المتقون مگر پرهیزګار او نیکان خلق ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پیږي وما كان الصلاه عند البيت او نو منذ دوی په خوا د بیت الله کې الا مکان مگر شپېلی وهل وتصدیع لا سن پر قول فذوقوا العذاب مما كنتم تكفرون پس دې کافران ته ویل شي چې تاسو سکه عذاب په سبب د دې چې تاسو کفر کو ان الذين كفروا ينفقون اموالهم یقینا کسان چې غي کافران دي خرج کی خپل مالونه ليسدوا عن سبيل الله د پاره دي چې دي خلق واړي د الله پاک د لارې نه د الله د دین خلق واړي فسينفقونها زرد چې دوی به د خپل مالونه خرج کوي ثم تكون عليهم حسرة بیا بشي دا مال خرج کول پدی باندې حسرتن افسوس ذریعہ د افسوس ثم يغلبون بیا ودی مغلوب کړي شي والذین کفروا کسان چې کافران دي الى جهنم يحشرون دی به جهنم طرف تراجم کول شي ليميز الله الخبيث د پارا دی چې جدا ک الله پاک پلیت ناپاک کافر لرا من الطيب د پاک او حلال د مؤمننا ويجعل الخبيث او ګرځوي الله پاک پلیت بعضی د دوی علا بعضن په بعضی باندې فيركمه جميعا پس راجو بک الله پاک دی لره پيوزه فيجعله في جهنم نو به غرزوی داخل بک الله پاک د کافرانو ټول لره جهنم تا اولئک هم الخاسرون دا کسان چې دي دا کافران هم دي تاوانیان دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.